کله فوډ اتارټي راله نو چې نورې څومره ادارې دي نو د خوراک سره تړلی شوي چې څومره خلک دي که هغه فوډ انډسټري ده که هغه جنرل سټور دی که هغه میټ شاپ دی که هغه کباب فروش دی که هغه ملک شاپ دی خو چې څومره د خوراک سره منسلک خلک دی نو د هغه خلکو د خوراک معیار کتل په کوم ځای کې دا خوراک جوړېږي دغه ځګي د صفایي معیار کتل او کوم سیز چې د انډسټري نه کنزیومر ته راځي د دې د پوره سټریم لاین چې د انډسټري نه شروع شو کنزیومر ته میلاویږي د دې د پوره چین او په دغه پروډکټ کې چې کم کنزیومر ته دا ورکوي په دې کې کم اجزا شامل دي او چې کم دی په لیبل باندې کم سیزونه کلیم کوي چې دا سیزونه پکې موجود دي د هغې ټریسیبیلیټي کتل مختصر دا چې سټینډرډ او سیفټي دا د حلال فوډ اتارټي ته هینډ اوور کړې ده د هغه اکټ قانونن طور هغې نه علاوه که چې اوس نورې ادارې دي نو موږ خپله دا خبره په دې خبره باندې موږ خپله موږ ته دا احساس کېږي چې یو دوکاندار دی او هغه ته د حکومت شپږ ادارې دي یا اووه ادارې دي او هغه ورته راځي ورته وایي چېرې ستا دا ځای ټیک نه دی ستا د خوراک معیار صحیح نه دی او هغه دغه دوکاندار ته جرمانه ورکوي یا هغه دوکاندار باندې څه قانوني کاروایي کوي دا خو زه د خپل طرفه بلکې د حلال فوډ اتارټي د طرفه دا خبره کوم چې دا د دې قوم سره هم زیاتی دی او د دې په ځای چې موږ د دې خلکو کاروبار د فوډ د حوالې سره اپلیفټ کړو بلکې دا ډسټرای کېږي نو موږ به دومره ووایو چې څومره په صوبه کې کم خلک دی زموږ سرکاري ادارې دي هغه ماشاءالله په خپل د هر سړي خپل ډومین دی خپل دایره کار دی او په هغه دایره کار کې دننه که هر سړی خپل کار وپېژني نو په دې کې د دې قوم د ترقۍ او د خوشحالۍ راز موجود دی که چې څومره ادارې دي هغه د خپل سرکل کې په خپل دایره کار کې کار کوي نو دا بهترینه خبره ده نو زه خو د فوډ اتارټي د طرفه هغو ته دا درخواست کوم یو عاجزانه درخواست چې څومره د خوراک سره منسلک کاروبار والا خلک ته د هغو سیفټي سټینډرډ کتل دا د حلال فوډ اتارټي سره دي او خلکو ته هم زه دا خبره کوم چې دا باقاعده صوبایي حکومت چې کومه دی دا اکټ پاس کړی دی او ستاسو خلکو چې کوم مشران دي او دا اختیارات حلال فوډ اتارټي ته ورکړي دي نو تاسو کوشش وکړئ چې حلال فوډ اتارټي سره خپل ځان رجسټر هم کوي په دې سلسله کې او چې نورې کمې محکمې دي نو قانوني طور دا محکمې په چا باندې جرمانه نشي لګولی قانوني طور د خوراک په صفایي او د معیار په مد کې او نه څوک د چا کاروبار سیل کولی شي بلکې دا کار ټول د حلال فوډ اتارټي سره دی دا خو چونکې مخکې فوډ ډپارټمنټ و هغو سره دا کار فوډ ډپارټمنټ سره دا څیزونه ورسره و د هغو نه هغه اختیار فوډ اتارټي ته ورکړو بس صرف دا یو خبره ده چې د فوډ ډپارټمنټ نه اختیار فوډ اتارټي ته ورکړو او د فوډ ډپارټمنټ سره وزن او قیمت دا خبره زه بیا لږه واضحه کوم چې وزن او قیمت دا د فوډ ډپارټمنټ کار دی په هغې باندې چیک اینډ بیلنس ساتل دا د فوډ ډپارټمنټ سره دی د هغې نه علاوه سیفټي او سټینډرډ چې دی دا د فوډ اتارټي کار دی نو زموږ د ادارې د طرفه خو یو ټایم پیریډ دیو ته ورکړی شوی دی چې په هغه ټایم کې دیو به خپل لایسنس جوړی اپلای به ورته کوي او د هغې نه پس چې کوم سړی مطلب لایسنس نه جوړی نو هغې لپاره په اکټ کې څیزونه ټول ډیفاین شوي د هغه خلاف په قانوني کاروایي کېږي هغه به بیا فوډ بزنس نشي کولی بس دیو دا لیکل دي چې ویټامین ای او ریډي سیبر فوډ خو چې کله مونږ خپل انسپیکشن کوو نو د انسپیکشن ټایم کې تقریبا هغه مونږ وکتل چې آلموست زموږ چې کوم لوکل دلته انډسټري و نو هغو دا سیز ایډ کوو به نه مطلب ریل کې دا سیز نه و نو اوس چونکې مونږ په دې سیزونو باندې یوازې انسپیکشن نه دي چې صرف مونږ هایجینیک کنډیشن وګورو بلکې مونږ ټیکنیکلی هم اوس دا سیزونه ګورو د هغې لپاره بیا جدید ټیکنالوژي او جدید لیب هغه هم په هغې باندې هم کار روان دی او دغه شان دا مختلف پروجیکټس چې کوم دي لکه هغه په سره په ایم او یو مونږ ساین کړي ده په کوارډینیشن کې ورسره کار کوو چې په مارکیټ کې دغه پروډکټ هغه اوچت کړو د هغې باقاعده انالیسیز وکړو چې کم سیزونه دي په لیبل باندې لیکل دي او کم مطلب زموږ خلکو ته کم پروډکټ ورکوي په ګران قیمت کې چې دا ورسره کلیم کوي دي چې په دې کې د طاقت لپاره دا سیزونه استعمالېږي آیا په حقیقت کې دا سیزونه په دې کې موجود دي او که نه